د انګلند ټیم کمال وکړو جی. انګلند ته د یو اس اے خلاف ګټه پکار و خو په ډیر غټ مارجن باندې پکار و ځکه د انګلند سیمی فائنل ته کوالیفای کېدو د پر رن ریټ ډیر زیات ضروري او د انګلند رن ریټ -2 او یو اس اے له داسې شکست ورکو داسې شکست چې تاسو سره ز سکور کارت شریک کما تاسو به حیران شئ. یو اس اے له یو ډیر غټ شکست ورکړی د خپل رن ریټ د -2 نه +1 توخی جولوجي. اوس انګلند چې کوم د سیمی فائنل له تقریبا 80% کوالیفای شو. څنګه کوالیفای شو مکمل سکور کارت در سره شریکوم پوینټ ټیبل در سره شریکوم. انګلند یو اس اے پسې 115 رنزونه په لسم اور کې چیس کړی دی او په اوپنرانو باندې جوز بټلر کپتان چې پکې کم اننګز کړي کنه یقینا چې د ستاینو قابل له او داسې مایند سیټ ولا کلاډیان بچ لا پاکستان سره کله راځي دومره ټیلنټډ کلاډیان بچ پاکستان سره کله راځي چې د وطن د پاره گیم وکي چې د خپل مایلستون د پاره یا د ګروپ بندۍ ښکار نشي جی. راځو سکور کارت طرف له یو اس اے کړي 115 رنزونه تاسو له سکرین باندې ښکاری په 18.5 ور کې د یو اس اے ټوټل ټیم آوټ شوی دی جی. انګلند ورپسې 117 کړي دي په 9.4 اورونو کې او یو کلاډي هم نرډو پوپنرانو ورپسې دا سکور چیس کړي. ډیټیل سکور کارت در سره شریکوم چې د جوز بټلر بیټینګ پکې تاسو ګورئ حیران بشئ جی. یونایټډ سټیټ 115 سټیون ټیلر 12 رنزونه کړي دي. انډریاس ګوس 8 رنزونه انار کومار 13 رنزونه ارن جونز 10 رنزونه انډرسن یو کم 13 سلور پکې ملن کومار کړي دي. هرمیت سنگ پکې یو 20 رنزونه کړي دي. سکالویک پکې 0 علي خان 0 نشوتوش پکې 0 رنزونه کړي دي او نټراوالکر هم 0. اخرنی سلور کلاډیان چې کوم دي ټول په 0-0-0 شوي دي. د انګلند له طرف زبردست بالنګ چې کړی دی هغه کریس جورډن کړی دی. ټولو کې د اخرنی وګورئ تاسو 2.5 کې 2.5 ورونه کړي دي 10 رنزونه ور کړي دي او سلور کلاډیان آوټ کړي دي. دوه کلاډیان پکې سیم کورن آوټ کړي دي یو کلاډي پکې ریس ټاپ له آوټ کړي دي دوه پکې عادل راشد آوټ کړي او یو پکې لیام لیوینګسټن هم آوټ کړي دي جی. اکانومي لحاظ سره زبردست بالنګ چې کوم دی هغه عادل راشد کړي چې سلور ورونه کې صرف 14 رنزونه ور کړي دي او بیسټ بالنګ چې کوم دی هغه کریس جورډن کړي دی چې درو اورونو کې 10 رنزونه او سلور وکټي جی. اوس کوم د انګلند سکور کارت تاسو سره د شریک کما نو وړو کې غونته سکور کارت د پوپنرانو باندې د میچ ګټلې دي. فیلسالټ په 21 بالو 25 رنزونه کړي او ورپسې جوز بټلر کپتان چې کوم دی نن د کپتانۍ اننګز کړي دي په 38 بالونو باندې 83 رنزونه کړي دي چې شپک چکی او چکی او شپک چوکي د په اننګز کې شامل دي او سالټ چې کوم دی هغه صرف 2 چکی واخلي دي. سالټ چې کوم دی سټرایک بټلر لا ورکولو جی او دا سکور ورپسې په 9.4 اورونو کې چیس کړی دی. ټول ایکسپنسیو بالر چې دی کم پروت دی هغه 18 هرمیت سنگ د 2 اور 36 رنزونه ور کړی دي. سورب نټراوالکر 2 اور 21 نشوتوش 2 اور 19 علي خان 2 اور 26 او سوین چې کوم دی د 15 رنزونه ورکړي په 1.4 اور کې جی. اوس که تاسو له پوینټ ټیبل او خیمجنو پوینټ ټیبل به تاسو نور هم حیران کی د انګلند ټیم تاسو ګورئ جی په دې ګروپ کې ګروپ بی کې انګلند سره الریډي کوالیفای ولیکل شو جی. ما وختي وی چې تقریبا 80% خو د 100% کوالیفای شو سیمی فائنل ته. د سره اوس ورپسې د استرالیا او د ویسټ انډیز میچ ته چې دا د ساوث افریقا او د ویسټ انډیز میچ ته دا میچ اوس ویسټ انډیز لګټل پکار دي نو ویسټ انډیز چې دا میچ وګټي نو پوینټونه به ساوث افریقا سره یوځای شي نو ویسټ انډیز به کوالیفای شي او که ویسټ انډیز بایلو نو ساوث افریقا او انګلند به سیمی فائنل ته کوالیفای شي او ګروپ اے کې چې کوم دی کې انډیا الریډي کوالیفای شوی ده او استرالیا او افغانستان چې کوم دی د خبره شک و شکوک کې ده. دا براتلونکي سبا دا ټیم به ان شاء الله پته لګیدلی چې څوک کوالیفای شو افغانستان کوالیفای شو یا استرالیا کوالیفای شو جی. نو دا مکمل سکور کارډو د ویډیو کتلو زیاته مننه. انګلند کمال وکړو یار ډیره زیاته مهرباني. والسلام.